مونږ به خپل جاني مالي هر قسمه تعاون خانانو سره کوو. دې وخت کې دا زمونږ د منډې وخت دی، دې وخت کې دا زمونږ د ستړي وخت دی. مونږ به د خپل خانان انشاءالله چې څنګه به مخکې په اوچت لید باندې کامیابول، دغه شان به اوس هم کامیابوو. او زمونږ دا میشن دی چې حیات محمد خان شیرپو صاحب د علاقې لپاره کم هغه ترقیاتي کارونه راوړلي وو او هغه څه نیمګړي پاتې شوي دي. نو زمونږ دا امید دی چې انشاءالله سکندر حیات خان شیرپو صاحب او آفتاب احمد خان شیرپو صاحب به دغه کم نیمګړي کارونه چې پاتې شوي دي نو دا به انشاءالله دوی پوره کوي. او مونږ دا غواړو لکه مثال په طور هر ځای ته چې یو سړی ځي که نه یو مشر مقرروي، لکه د سیروزي په جومات کې چې یو سړی ځي لکه دریو ورځو له سړي ځي که نه، وایي لکه دا پلانې امیر صاحب شو، دې مشر شو. نو دا خو زمونږ د علاقې لپاره یو لوی منصوبې به راوړي. دا نوجوانان چې کوم دي د دوی لپاره به چې کوم دي د راتلونکي دور کې انشاءالله د ترقیاتي کارونو لپاره نوکرۍ به راوړي. دا نور هغه د دروغ وعدو څخه پورې خانانو نه دي کړي. پرون مې فیسبوک کتو، موږ ته خو پته نه لګي، وایي 48,000 نوکرۍ آفتاب احمد خان شیرپو چې کوم دي ورکړي. نو په ایمان یې وایې چې دا 48,000 کم نوکران دي، نو د ده به دومره څوک سپورټران نه وي چې دې ځان سره یو یو قسم کي نو چیان میدان دی نه جوړېږي. چې دغه شان دغه کسان راپاسي او د خپل ایمان او د خپل قوت جذبه را پیدا کړي ځان کې چې انشاءالله زه به په ډیوي باندې په دغه ورځ باندې مخور وم. ملګرو مونږ ډېر وخت نه اخلو ځکه چې خانانو ته نور هم چې کوم دي نه ځای په ځای میټینګونه دي او ځای په ځای چې کوم دي نه هلته کې دغه دي. دلته کې زمونږ نور څه ملګري وو، هغوی څه د شمولیت پروګرام هم کړی وو، خو چونکې هغوی وایي چې یاره مونږ له به خان هلته کې بره به راشي، هغوی سره به میلو شو ځکه چې یو څو خاندانونه دي ټول که نه، نو هغوی هلته کې ناست دي. نو خان ته به وایو چې دوی به مونږ نه په دې باندې خفه کېږي، نو دوی به مونږ له چې کوم دی نه هغوی لپاره دا مونږ داسې نه کوو، دا زمونږ د دې پارټۍ لپاره انشاءالله چې مونږ به هلته کې ورځو یو 2 منټه به خان مونږ سره هلته هم ورشي، هغه خلکه به شمولیت هم کوي په پارټۍ کې. دلته کې څه ملګري داسې دي چې د ضیمه وارو دي، هغوی مونږ سره شمولیت کړی دی، خو انشاءالله چې کله د ضیمه وارو پروګرام شروع کېږي نو هغوی به دغه شان پروګرام هلته کې هم کوي. نو مونږ او تاسو به دې ځله انشاءالله مونږ او تاسو به ښه په نره راپاسو او خو په نره به چې کوم دی نه مخکې به قسم پرې درته خورم چې مونږ به مخکې ایسیټو سره هم لانجه وکړه، ډسپي سره به هم لانجه وکړه، خو د چا په زور به هم وکړه. صحیح شوه. اوس مونږ د یو سپۍ د جواب نیو، ولې چې زمونږ مشران مونږ نه دغه شوي دي. د دې دپاره به زه به تاسو ته ریکویسټ کوم، سوال درته کوم، دا درته یو عاجزانه او بیا دا هم درته ویل لکه په دې خبرو باندې که مونږ او تاسو وایو چې هغه پارټي صرف د خان ده، دا پارټي د خان نه ده، دا پارټي زمونږ او د ستاسو ده. مثال په طور د نشاط او بیا ناست څومره ملګري دي او په دې شیرپو کې چې څومره دي، په ضیمه وارو کې چې څومره دي، دا د دې ټولو چې کوم دی نه دا پارټي ده. بس انشاءالله ډېر وخت نه دغه کوم، خو بس یو مختصر دا بجلیګر مولانا صاحب هغه خبره به وکړم چې وایي زاغان کېناستل په سر د سر وي، زاغان کېناستل په سر د سر وي، توتیان د لاندې د ځان ویرونه کوي، وایي رزیلان پاچي عبدالعظیمه په شریفانو اعتراضونه کوي. ډېره مننه ناظم صاحب. زه اوس دیان علي صاحب ته خواست کوم چې راشي او یو مختصر خبرې وکړي. ملګرو خپل مشر ته دعوت ورکوم، استقبال یې وکړي. زمونږ ستاسو صوبایي چیرمین کېنه مه پاسې مړه دا کیمره ده، کېنه استقبال یې وکړي. ملګرو جناب سکندر خان شیرپو، جناب سکندر خان شیرپو، جناب سکندر خان شیرپو، ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو، کېنه کنه یار، دا کېنه ولا سړی کېنه بابا خوښه مه پاسه مړه کېنه یار. بسم الله الرحمن الرحیم. خوښه زما د کلي مشرانو، ځوانانو،
بچو السلام علیکم. زه ټولو کې اول د جنس آباد د ټولو ملګرو د مشرانو د ځوانانو ډېر زیات مشکور یم چې هغوی کوم طریقې سره زموږ استقبال یې وکړو، کوم طریقې سره د خپل مینې او د اخلاص اظهار یې وکړو، کوم طریقې سره چې د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپا باندې د اعتماد اظهار یې وکړو، په هغې باندې زه د هغوی مشکور یم، د هغوی شکریه ادا کوم. انشاءالله دا کومه جذبه، دا کومه مینه، دا کوم اخلاص چې ما نن ولیدلو، نو زه دا یقین سره ویلی شم چې د شیرپا اتفاق چې دی هغه همغه شانتې موجود دی او انشاءالله دا اتفاق عزتمندو بخیر بخیر. एक सवारों का आसान की यार. دلته کې راتلو بنیادی مقصد دا چې دا کم اتم فروری باندې کومه مرحله را روان ده، په هغې سلسلې کې تاسو ته حاضري مو وکړو او دا یادګیرنه هم تاسو له راکړو، دا درخواست هم تاسو ته وکړو چې دا الیکشن چې دی دا ستاسو الیکشن دی. ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپا ستاسو مشر دی، ستاسو ورور دی. سکندر ستاسو ورور دی، ستاسو کشر دی. تاسو به راپاسئ، دا الیکشن به خپل الیکشن ګڼئ. زمونږ او ستاسو ورورولي یوه ده، زمونږ او ستاسو غم خادي یوه ده، زمونږ او ستاسو عزت یو دی، زمونږ او ستاسو بې عزتي یوه ده. راپاسو به خپل دا عزت چې دی دا به ګټو به، دا به تاسو ګټئ، دا به تاسو راپاسئ، تاسو به ګرځئ، تاسو به دا الیکشن چې دی دا به کامیابوئ. عزتمندو، نن چې دا کومه جذبه زه وینم، دا کم ستاسو د اخلاص زه وینم، دا ما ته هغه زوړ وختونه را یادېږي څنګه چې مخکې زموږ اتفاق و. انشاءالله بیا هغه اتفاق چې دی هغه جوړ شو. اوس به راپاسو، دا یو څو ورځې دي، 12-14 ورځې دي، دا به همت کوو، دا به کوشش کوو، دا کوشش کوو چې یو ووټ هم رانه بار لاړ نه شي. مشران به خپل دوا به هم کوي او همت به کوي، به ځوانان به چې دی زور لګوي، به په دغې ورځ باندې به جذبې سره به روځي، به او د سحر نه به په پولینګ سټیشن کې ناست وي، خپل ووټ به هم پول کوي او نور ووټونو پول کولو کې به هم هغوی مدد به کوي، امداد به کوي. به بیا دغه شانتې زما به خپل میندو خویندو ته به هم دا درخواست وي چې هغوی به هم په ګڼ تعداد کې په دغې ورځ باندې روځي. به زما به مشرانو ته دا درخواست وي چې تاسو به زمونږ میندې خویندې چې دي دا په ښه حیا عزت سره پولینګ سټیشنو ته به راولئ او دا ووټ په مونږ پول کوو. به په دغې ورځ باندې به داسې طریقې سره دا ووټ پول کوو، داسې طریقې سره به هلته کې د پولینګ سټیشن ته به ځو، داسې جوش و جذبې سره به ځو چې دغې لومړنۍ ورځ نه، لومړنۍ ووټ نه پته ولګي چې ګټه چې ده هغه ستاسو ده او انشاءالله د شیرپا دا جذبه چې ده دا به ګټه راوړي ده. زه یو ځل بیا ستاسو ټولو ډېر زیات مشکور یم، د هغې ټولو ملګرو چې وختي نه موږ سره را روان دي، مختلف پروګرامونو کې موږ سره ګرځي لګیا دي، په هر پروګرام کې د خپل جذباتو اظهار هم کوي. زه د هغوی هم ډېر زیات مشکور یم. په دې موقع باندې که زه هغه مشران یاد نه کړم چې کوم نن موږ سره موجود نه دي او د هغوی هلې ځلو دغه په نتیجه کې دا موږ چې نن کوم ځای ته را رسېدلي یو دا د هغوی محنت نتیجه ده. زما خیال دا به هم ډېر زیاتی وي. زمونږ ټولو عزت یو دی، دا د شهید وطن حیات محمد خان شیرپا نه زمونږ او ستاسو دا وروري قایم شوې ده
او ان شاء الله دا د سیاست په میدان کې ستاسو په برکت سره دې صوبې کې څوک د شیرپو د بغیر سیاست سوچ هم نشي کولی ان شاء الله واپس خپل د عزت ګټو به دا ان شاء الله په اتم تاریخ باندې به ثابته وبه